السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو. دا د غرونو په لمن کې پرته خوره وره علاقه د خیبر پښتونخوا د اهمې ضلعې نوخار او بیا د نوخار د نوشیره کینټ ښایسته علاقه ده. د دریای کابل نه ډیره په لوړه دا علاقه د سیلاب د آفتونو نه هم محفوظ ده. د لوړوالي او د غرونو د وجې نه د دې سیمې اوبه ځان له یو لوی نعمت دی. دې جنت نظیر خطې ته ګلبرګ اورسیز بلاک ویلی کیږي. دا د نوشیره کینټ ډیره اهمه علاقه ده چې د آرمر کالونۍ او AC کالونۍ ترمنځ یو پول ګڼلی کیږي. بل طرف ته دا علاقه مانکي شریف، تنګي خټک او زیارت کاکا صاحب سره ملاویږي. د دې اورسیز بلاک د آبادولو بیړه د نوخار معروف تاجر رهنما حاجي غلام رسول او د هغه ملګرو چته کړې په ټول برابر او بېداغه شهرت لرلو والا هغه او د هغه ملګرو د دې د ډیولپمنټ کار هم شروع کړی دی. ترقیاتي کارونه پکې شروع دي. دې ټایم کې دې بلاک کې ترقیاتي کار تیزی سره روان دی. د حاجي غلام رسول وینا ده چې زمونږ کوشش دی چې اول دا اورسیز بلاک پوره تیار کو او بیا یې خرڅ دپاره پیش کو. ګرانو کتونکو، ما نوخار کې ډیر هاوسینګ سکیمونه ولیدل، خو دا پکې ځان له یو دنیا ده. ولې چې نوشیره کینټ کې هم دی او د غرونو په لمن کې هم دی او د سیلاب نه هم بچ دی او ډېرې صفا اوبه، صفا آب و هوا. کم خلق چې په دې منصوبه کار کوي نو هغوی دا ځان له تیاری کوشش دی ځان له یو داسې سوسایټي تیاره کړي چې هغې کې خپل دوستان، خپلې فیملی او خپل یاران دوستان آباد کړي، ځان له یو کمیونټي تیاری. نوخار کې دومره لوی انویسټمنټ کولو او د نوخار ښکلا کې اضافه کولو باندې صدای نوشیره ټیم د کوچیانو د دې مشرانو او خاص کر حاجي غلام رسول ته خراج تحسین پیش کوي. موږ به تاسو ته مشوره درکو چې که تاسو ښکلي ځای کې کور جوړول غواړئ یا محفوظه سرمایه کاري کول غواړئ نو تاسو دپاره دا ځای ډیر غوره دی، بهتر دی. یو طرف ته نوشیره کینټ او بل طرف ته د غرونو سلسلې، مطلب دا او خاص کر بیا اورسیز رونو دپاره، ولې چې د دې نوم هم اورسیز بلاک دی. په ټول برابر کاروباري ګروپ تر اوسه د دې ټول کار په خپله روان کړی دی او لا تر اوسه یې د بوکینګ آغاز هم نه دی کړی. خو د دې باوجود ډیر ګڼ تعداد کې خلق دلته راځي او په خپله یې ګوري او کوشش کوي چې په دې کې ځان له څه نه څه ټوکړه حاصله کړي. د دې دپاره دلته مسلسل خلک را روان دي، ویزټ کوي او کوشش کوي چې دلته کم مشران لګیا دي هغوی سره څه نه څه رابطې وکړي او ځان له پکې څه ځای مختص کړي. د دې لوی منصوبې روحي روا حاجي غلام رسول وینا ده چې ډیر زر به دلته یو نوی ښار مونږ آباد کو، یو نوی دنیا به دلته تاسو ګورئ، یو نوی طریقې، نوی طرز، نوی سهولیات، انټرنیشنل چې کم سهولیات په هاوسینګ سکیمونو کې دي نو دا به دلته ورکو. د دې وجه دا ده چې دلته کم خلق لګیا دي نو هغه ډیر د پایې کاروباري خلق دي او هغوی ځان له یو کمیونټي جوړولو کوشش کوي. حاجي غلام رسول دا وینا ده چې موږ به کوشش کوو چې پاکستان په حسن کې دې ښار سره موږ اضافه وکړو. د نوشیره کینټ، ګلبرګ، ماډل ټاون، اورسیز بلاک ځان له دنیا ده، مالکان ځان له په ټول برابر او کاروباري شهرت یې بېداغه دی. د دې وجې نه د بوکینګ او خرڅولو نه مخکې د دې ټول ترقیاتي کار تیزی سره روان دی او ډیر ځل به دلته دا ترقیاتي کار هغه هم مکمل کیږي. محل وقوع اعتبار سره که زه یو ځل بیا تاسو ته ووایم نو یو طرف ته دا مخامخ غرونه چې تاسو ته ښکاري نو دا د مانکي شریف، تنګي خټک او زیارت کاکا صاحب غرونه دي. د غرونو سلسله ده پوره او د دې آبادۍ نه پس به دا د گلیاتو یو منظر پیش کوي. نو داسې نوخار کې نور هم غرونه شته خو دا یو ډیره حسینه سلسله ده. دا داسې چې لاړه شي نو مانکي شریف او مانکي شریف نه بیا بادر بابا او چراټ طرف ته دا را داخلیږي او بل طرف ته بیا داسې وځي د نظامپور غرونو کې دا ملاویږي. نو دا وادیانې دي. دې وجې نه مونږ مختلف
سکیمونه تاسو ته ښیو، موږ تاسو ته مختلف ځایونه ښیو او موږ تاسو ته ویزټ درکوو. موږ تاسو ته د ګټې چې کوم مواقع دي هغه هم تاسو ته ښیو او تاسو ته ترلاسه کوو او تاسو ته مشوره درکوو چې تاسو په دې کې بیا حصې واخلئ. د دې ټایم کې په نوشیره کینټ غوندې اهمه چونای کې دا واقع دی. ډېر خلک به د دې نه خبر نی چې دا د نوشیره کینټ علاقه ده، ولې چې خلکو ته نوشیره کینټ دا ښکاري چې دا د روډ په غاړه کوم نوخار صدر دی او ورسره دا یو څو بازارونه دي او بیا حکیم آباد پورې، نو دا هغوی ته نوشیره کینټ ښکاري. خو نوشیره کینټ دا نه دی. نوشیره کینټ یو ډېره لویه سلسله دی کې د وادیانو هم ده او دې غرونو باندې او په دې علاقه کې چې ودرېږي نو خاص کر د شپې دا نو ټول نوخار د دې نه ښکاري او ډېره ښایسته او رڼاګانې وي. دلته کې لایټینګ چې کوم وي هغه ډېر ښایسته منظر پیش کوي. نو مونږ بیا خپل کتونکو ته او خپل چې کوم اورسیز پاکستانی دي او بیا خاص کر انویسټمنټ کولو والا رونه دي نو هغوی ته به بیا سجیسټ کړو چې دا دومره لوی سلسله یو روانه ده، نو خاص کر چې کوم د کاروباري حضرات دي هغوی له پکار دي چې د دې ویزټ وکړي او دې کې خپل ځان له هغې دپاره بندوبست وکړي. نو به دغه یو څو چیزونه تاسو سره موږ شیر کول. ډېره مننه. الله په امان.